الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، طلباء عظام، خصوصی طور سرا زمانگ مہمان خصوصی حضرت مفتی سے دامت برکاتهم اغیم تشریف فرما دی. د علماء مخکې خبرې کول هغه کې بیا ادبي غونډه کې دا خو زه چونکې ستاسو مخې ته د خپلو مشرانو نمایندګي کوم، نن زمونږ ستاسو په دې جامعه کې دوه کم سل ماشومانو په ناظري سره قرآن ختم کړی او 15 کسانو په حفظ سره قرآن پاک زده کړی. موږ تاسو ټولو لا په دې باندې شکریه پکار ده. ټول وایي الحمدلله. دا دومره ماشومان زموږ استادو چې قرآن پاک زده کوي او موږ په هغې باندې محنت کوو، د هغې دپاره مدارس جوړو او دا دومره انتظامات ورله جوړو. دا ولې او د دې څه وجه ده؟ زما عزتمندو، قرآن عظیم شان د الله رب العزت کلام دی. الله رب العزت نازل کړی دی او په دغه قرآن کې الله رب العزت موږ او تاسو ته یو پیغام راکړی. په یا ایها الناس سره الله رب العزت خطاب فرمایلی دی او په یا ایها الناس سره خطاب چې دی دا مسلمانانو کافرانو ټولو ته یو شان دی. الله رب الجلال فرمای: یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. اے د تمامی دنیا خلقو، اے انسانانو، اے پیریانو، مسلمانانو، د الله رب العزت د طرف نه تاسو ته یو موعظه راغلې. قد جاءتکم موعظة من ربکم، تاسو ته یو نصیحت راغلی دی. یو موعظه د وعظ نه دی، نصیحت ته ویلې کېږي. قرآن عظیم شان زموږ او ستاسو دپاره وعظ او نصیحت دی. ځکه موږ او تاسو په خپلو بچو باندې قرآن پاک زده کوو، ځکه موږ د دې دپاره مدارس جوړو، ځکه موږ د دې دپاره انتظامات برابرو چې دا قرآن زموږ او ستاسو دپاره وعظ او نصیحت دی. د وعظ او نصیحت مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې په دې قرآن عظیم شان کې زموږ زندګي پرته ده او په دې قرآن عظیم شان کې زموږ آخرت هم پروت دی. په دې قرآن سره زموږ ژوند هم ښه کېږي، په دې قرآن سره زموږ مرګ هم ښه کېږي، په دې قرآن سره زموږ د مرګ نه وروستو زندګي برابرېږي. دې ته ویلې کېږي زما عزتمندو موعظه. دویم لفظ چې الله رب العزت فرمایي: وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین. او دا قرآن عظیم شان دا شفا ده د هغه امراضو دپاره کوم مرضونه چې په سینو کې پراته دي. زما عزتمندو، په سینو کې کوم مرض وي؟ په سینو کې د کفر بیماري وي، په سینو کې د نفاق بیماري وي، په سینو کې د حسد بیماري وي، په سینو کې د نفرت بیماري وي، په سینو کې د ظلم بیماري وي، په سینو کې د غلطو خواهشاتو بیماري وي. قرآن عظیم شان د دغه امراضو دپاره یو شفا ده. موږ
خپل سینې نه منافقت وباسو، په دې باندې به د خپل سینې نه حسد وباسو، په دې باندې به د خپل سینې نه غلط فاحشات وباسو. زما عزتمندو دا قرآن عظیم شان د امراض روحانیو دپاره علاج دی اولا، او د امراض جسمانیو دپاره علاج دی ثانیا. اصل مقصد د قرآن چې دا زمونږ د باطني مرضونو علاج کوي. کوم مرضونه چې داسې دي چې هغه لیبارټري نشي معلومولی، هغه په سترګو باندې نه ښکاري، خو هغه مرضونه د زړه سره تعلق ساتي، د باطن سره تعلق ساتي، الله رب العزت ته معلوم دي. نو د هغه مرضونو علاج دا په قرآن عظیم شان کې پروت دی. او د هغه مرضونو علاج چې هغه معلومیږي، هغه لیبارټري معلومولی شي، هغه ډاکټر او حکیم معلومولی شي، هغه موږ او تاسو ته محسوسیږي، د هغې علاج هم په قرآن عظیم شان کې پروت دی. بس تاسو ډېر وخت نه لم مختصر درکوي. د امراض روحانیو علاج به موږ په قرآن سره څنګه کوو؟ دا د زړه دننه مرضونه به د زړه نه موږ په قرآن سره څنګه وباسو؟ زما عزتمندو د هغې دپاره بهترینه لار دا ده چې موږ او تاسو د علماء کرامو سره کینو، د قرآن پاک درسونه واورو، قرآن پاک زده کړو، او بیا په هغې باندې د عمل کولو کوشش وکړو. نو زموږ او ستاسو د زړه نه دننه مرضونه چې کوم دي انشاءالله دا به بار کېږي. اوس د رمضان المبارک میاشت را روانه ده. زه هر کال خپلو ملګرو ته ویم او نن هم ټولو ملګرو ته درخواست کوم چې په هر جومات کې د قرآن پاک درس دا په رمضان کې خامخا وشي. یو جومات هم د علاقې داسې پاتې نه شي چې په هغې کې د قرآن درس ونه شي. نو علماء کرام به تاسو ته درسونه کوي، تاسو به ورته کښېنئ. کله چې تاسو قرآن زده کوئ، بیا به په قرآن باندې عمل کوئ، بیا به دا قرآن تاسو ته فایده درکوي، او ستاسو د زړه نه چې کوم دننه مرضونه دي د باطن، هغه به ترې وځي. او کوم چې امراض ظاهري دي، ظاهري مرضونه، د طبع علاج، د فالج علاج، د شکر علاج، د بلډ پریشر علاج، د نورو مرضونو علاج، دا هم زما عزتمندو په قرآن کې پروت دی. د هغې علاج به موږ او تاسو په قرآن عظیم شان سره څنګه کوو؟ نو هغه ډېره اسانه طریقه ده. او ما ته پته ده چې تاسو دا دویم نمبر علاج ډېر خوښوئ چې کوم د امراض ظاهري او د جسمانیو دپاره دی. هغه به داسې کوئ چې د قرآن عظیم شان یو وړوکی غونډه کې صورت دی، سوره فاتحه، دا به وایي په ځان باندې الحمدلله رب العالمین نه تر ولدوالدین پورې. په دې کې علاج دی، او د دې نوم هم سوره شفا دی. په دې کې علاج دی، په دې باندې ځان دموئ، په دې باندې اوبه دموئ، ځان یې څښئ، په ماشومانو باندې څښئ، انشاءالله ستاسو مرضونه به ورسره ختمېږي. قرآن پاک کې یو څو آیتونه دي، آیات شفا ورته ویلې کېږي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. دې ته د شفا آیتونه ویلې کېږي. په دې سره ځان دموئ، اوبه پرې دموئ، سختې نه جوړوئ، څنګه هم چې تاسو ته به فایده درکوي. دارنګې د قرآن پاک اخرني 3 سورتونه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا 3 سورتونه ډېر بهترین دي. سنت دا دي، سنت چې کله تاسو ماسخوتن اوده کېږئ، دا 3 سورتونه 3 پیرې ووایي، په خپلو لاسونو باندې دم کړي، په خپل بدن باندې راکاږئ، نو تاسو ته به د مرضونو نه شفا درکوي. نو د 2 قسمه مرضونو علاج شو په قرآن عظیم شان کې. بس یو خبر حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې قرآن پاک وایي، د قرآن تلاوت کوي، او دې په قرآن کې ماهر دی، مع السفرة الکرام البررة، دا به د هغه عزتمندو فرشتو سره وي چې هغه د الله رب العزت د طرف نه سفیران دي. هغه قرآن پاک راوړي، هغه وحی راوړي، جبریل علیه السلام او د هغه ملګري. دا به د هغه چا په باره کې دی چې څوک قرآن ویلی شي. والذي یقرأ القرآن، تاسو ته ویم که غور سره واورئ، هغه سړی چې دی د قرآن پاک د لوستلو کوشش کوي
کوي قرآن پاک وایي خو ویلی نشي یتتعتع فیه دی په قرآن پاک کې نغلي د ده ژبه په قرآن باندې نه چلیږي خو دی قرآن پرېږدي نه دی قرآن په هر صورت وایي له اجرانې رسول الله مبارک فرمایي دته به په دې باندې 2 اجره میلاویږي نو زما عزتمندو قرآن پاک سره محبت ساتئ د قرآن پاک تلاوت کوئ چا چې په ناظره باندې قرآن نه دی ویلی د نن نه دا عزم وکئ چې موږ به قرآن شروع کړو قرآن پاک به وایو به څوک به داسې وي چې هغې تر ننه پورې په ناظره باندې قرآن نه دی ویلی او په دې مجلس کې دا وعده وکړي چې قرآن به شروع کوي د نن نه پس قرآن به وایي لاس دې اوچت کړي چا چې قرآن نه دی ویلی او د هغې د ویلو به کوشش کوي کافي مسلمانان داسې دي چې ناظرې نه ده ویلې د نن نه به قرآن شروع کوئ د خپل کلي د ملا قاري نه د خپل بچي نه د خپل نوسي نه زنانو نه نارینو نه الف باتا به شروع کوي قرآن پاک وایي 2 اجره به درته میلاویږي که قرآن دې یاد کو ختم دې کو دا یو ښېګړه ده که قرآن دې ختم نه کو مرګ درله رالې دا 2مه ښېګړه ده زما عزتمندو زموږ د استاسو زندګي چې په قرآن کې ختم شي نو دا بهترین سعادت دی الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د قرآن پاک محبت را نصیب کړي او الله رب العزت دې